صبر مکمل د صبر یعنی کې دا کتلی چې دا صبر بوټی دا هر چیرته میلاویږي او هغه خویندې چې کړیږي رنځیږي علاجونه یې کړي پریشانه ډاکټري دوا خو هر یوه خوري هغه استعمال ساتي او د صبر نه علاج درته ښیم چې دعا به راته کوي هغه خویندې چې ماشومان نه پاتې کیږي مثال مړه پیدا کیږي 3 میاشتو 4 میاشتو د هغو لپاره یعنی کې داسې اسانه علاج د صبر او فایدې لري انشاءالله دعا به راته کوئ نو هغه خویندې چې میکروبي مرضونه لري روبیلا وایرس یا اټرا یا ماشومان ضایع کیږي دا صبر به راواخلي کتلی شي دا غوټې دي صبر دا هر چیرته دا بوټی میلاویږي 50 ګرامه به دا صبر پاڼې او دا دانې به یې راواخلي صحیح ده دا به یو چټو کې واچوي وبه یې ټکوئ بیا به دې کې 100 ګرامه دا تور مرچ دي ښه هر چیرته د ګرمه مساله کې موږ تاسو استعمالوو د موږ په کچن کې موجود وي دا دواړه به راواخلئ په چټو کې به یې واچوئ وبه یې ټکوئ صحیح تقریبا نیم ساعت یا 40 منټه به یې صحیح وټکوئ چې وم ټکول نه بعد د نخود که درته سهار او ماښام یو ګلاس ګرم اوبو سره په نهاره استعمالوئ دې کې پرېسې ده غټه غوښه او دینه بعد مرچ مساله لوبیا ترشینه به بالکل ځان ساتي که د الله رضا درې نه تر 4-5 میاشتو پورې هم دا تاسو خوړلی سئ او عموما چې هغه خویندې ماشومان 2 او 3 ځایه سوي نو هغه ماشوم چې کله مثال حمل په خېټه سي د ښځینه نو تر حمل نه نیولې تر پیدایش 3 میاشتو پورې هم دا استعمالوی سي بالکل بې پیسو علاج ده او دا بوټي هر چېرته دې بوټي دا خاص خصلت ده چې دا میکروب اخراج کوي د موږ په جسم کې چې کوم فاسد مادې د ښځینو بعض اوقات دې نه اوبو تڼاکې هم جوړېږي یا فیبرایډ دې جوړېږي د هغه لپاره هم دا بوټی ګټه رسوي دا کتلی شي بیا وپېژنې ډېر ملګري بیا پېژنې نه نو بیا مشکلات سره مخامخ دا صبر هر چیرته میلاویږي نن سبا سیزن د غوټې کړي دا کتلی شي او دا تور مرچ دی عموما تاسو په خپله ترلاسه کوی شئ دوستان